ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله مولانا العظيم زما قابل قدر مسلمانانو په دنیا کې څومره هم دغه انسانان دي اجتماعي ژوند تیروي اوس دغه اجتماعي ژوند لپاره څه آداب او څه حقوق دي سړی مغه ځان کې راولي یو په معاشرې کې یو په محلې کې یو قوم کې یو ملک کې دغه آداب دغه حقوق راشي د اجتماعي څومره هم ژوند دغه ښې طریقې سره سکون سره ژوند سره مینې او محبت سره تېرېږي همدا نن موضوع باندې به انشاءالله العزیز د یو مسلمان ابل مسلمان په خپل منځ کې څومره هم حقوق دي هغه په حقوقو کې به څه به نن بیانوو او څه به انشاءالله العزیز ابل جمعې بیانوو عزتمندو مسلمانانو په یو بل کې حقوق کې یو حق دا هم ده چې مسلمانان به په خپل منځ کې دا ورورولۍ ژوند تېروي داسې ژوند په خپل منځ کې به تېروي چې لکه څرنګې څه یا څو ورونه دي په هغو په خپل منځ کې ژوند تېروي نو دغه شان په معاشرې کې به دغه مسلمانان د ورورولۍ ژوند تېروي دغه الله جل جلاله فرمایي قرآن کې انما المؤمنون اخوة تاسو دغه مؤمنین په خپل منځ کې ورونه یو دې د وجې نه اسلام قومیت وطنیت په ژبه بندي باندې دغه منع کوي چې څوک څه هم وي چې کوم څه یو بل هم وي د دنیا د ګډ کې هم یو مسلمان پروت وي او دغه کلمه یلی لا اله الا الله محمد رسول الله پس دغه د مسلمان ورور دی د سره به ته ښې طریقې سره هغه سلوک کوي لکه څه حدیث کې راغلی دی انما المؤمنون اخوة دغه مسلمانان په خپل منځ کې څه دي ورونه دغه څه کوم حدیث تاسو مخکې ما وړاندې کوم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه مسلمانان د خپل منځ کې ورونه دي نه په دو باندې به ظلم کولی شي او نه به ته دشمن ته دغه مسلمانان څه پرېږدوي ته دشمن ته پرېږدوي ته بس څه کوي دشمن ورسره ما سره هېڅ څه قسم هم تعلق نشته
نه د قرآن او حدیث د دې نه څه کړی دي منع کړی دی نه به په دې باندې ظلم کولی شي او نه به ته دغه دشمن ته پرېږدوي بلکې ورورولۍ چې څومره هم احکامات دي هغه به تاسو په خپل منځ کې هم دغه احکامات جاري کوئ او یو بل سره به ښې طریقې سره مینې او محبت ورورولۍ ژوند به تېروئ دغه شان یو بل حدیث هم د نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي المسلمون كرجل واحد مسلمان چې د کلمې ورور دی وي د هغه سړي په شان کې دی چې چاته د یو کس ته تکلیف ورسېږي یو اندام په تکلیف باندې شي سترګې په تکلیف باندې شي نو دغه ټول اندامونه په تکلیف باندې یو کس سترګه په تکلیف باندې وي نو د دې سترګې د وجې نه انسان ټول بدن په تکلیف باندې دغه شان که چېرې یو انسان په سر کې درد وي نو ټول هغه چې څومره هم اندامونه دي هغه ټول په درد ورسره شي دغه شان مسلمان هم که چېرې یو مسلمان ته په تکلیف کې وي نو د ټول مسلمانان به ورسره په تکلیف کې وي که یو انسان ته تکلیف ورسېدو نو دغه ټول مسلمانان به هغه لږې کېږي هغه انسان نه به څه کېږي هغه تکلیف به لري المسلمون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله إن اشتكى رأسه اشتكى كله نو اول حق داغه دی د مسلمانانو په خپل منځ کې ورورولۍ ژوند تېروي اول حقوق داغه دی اول حق داغه دی چې دوی په خپل منځ کې ورورولۍ هغه کوم ژوند دی هغه به تېروي ښې طریقې سره مینې او محبت والا ژوند به تېروي داسې ژوند به تېروي دغه نفرتونه دغه حسد دغه کینې به نه وي بلکې صفا سوتره صاف زړه والا هغه ورورولۍ چې وي ژوند به تېروي دا خو یو حق دویم حق دغه دی او ټولو نه بهترین حق هم همدغه دی که مسلمان بل مسلمان عیبونه به څه وي دغه وپټوي داسې به نه کوي چې یو مسلمان کې څه قسم هم عیب وي دغه لګی شي ټول مسلمانان بس کوم عیب دغه مسلمانان دا د دې ولا عیب څه کې ښکاره کړي دویم حق دغه دی چې تاسو ښې طریقې سره اجتماعي ژوند مینې محبت سره تېروي نو ته به د نورو د خلکو عیبونه دا به څه کوي دا به ته پټوي د نورو خلقو عیبونه به ته ښکاره کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من ستر مسلم ستر الله یوم القیامه څوک چې هم د یو مسلمان ورور پردهپوشي وکړه یو عیب یې پټ کړو نو الله جل جلاله قیامت په ورځ باندې به د دې مسلمان عیبونه به څه کوي دا پټوي څومره فضیلت ذکر شو دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث هم ده یو مسلمان د بل مسلمان څه عیب پټوي چاته یې نه ښکاروي د دنیا او آخرت کې به د دې کس عیبونه به الله جل جلاله څه کوي پټ کړي دومره سخت فضیلت راغلی ډېر فضیلت راغلی دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث دی څوک چې هم په دې دنیا کې د بل مسلمان عیب پټ کړو الله جل جلاله به د دې دنیا کې به هم د دې عیبونه به د خلکو نه څه کوي پټ او څوک چې هم د بل مسلمان عیب نه پټوي عیب ظاهروي چې کومه دې کې کمی ده څه ورنه وشي امغا نور خلق ته څه کوي ښکارا کوي الله جل جلاله د دې عیبونه به هم نور خلق ته څه کوي ښکارا کوي اگر چې دا په کور کې ناشته دا انسان په کور کې ناشته بیا به هم د دې څخه هم عیبونه دي
دا به خلکو ته چې دي ښکاره کېږي. د دې وجې نه عزتمندو مسلمانانو موږ ته هم دغه پکار دی که چېرې موږ په معاشرې کې ښه وخت تېروو موږ به د نورو خلکو عیبونه به پټوو. نورو خلکو عیبونه به دا به نورو خلکو ته به ظاهر کوو نه. او که چېرې تا ظاهر کړو تا چې څومره هم عیبونه دي دا الله جل جلاله دغه به څه شی کوي دغه به ظاهروي. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي واورئ دا ډېر بهترین حدیث دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي که چېرې یو مسلمان بل مسلمان لګی شي یو عیب یې پټ کړو یوه کمی ده د دې انسان کې دغه یې پټه کړه نو دې ته به الله جل جلاله دومره زیات فضیلت ورکړي لکه څرنګه یو مسلمان ته دومره فضیلت ورکوي لکه یو انسان لګی شي یوه ښځه وړکې دی دغه په ظلم سره دغه یې قبر کې واچوله په ظلم سره یې دغه پټه کړه بل مسلمان لګی شي او دغه څومره ښځه وړکې دی دغه قبر نه راوباسي دومره ثواب چې څومره هم دې ته ملویږي دومره ثواب هغه کس ته هم ملویږي تاسو یو انسان عیب پټ کړو. څومره زیات فضیلت دی. عزتمندو مسلمانانو د دې حدیث تشریح هم دا هغه دی. تاسو سوچ وکئ چې کله یو انسان څه قسم هم عیب ورکې موجود وي مغه نورو خلقو ته ښکاره شي یو قسم ځان ملامته کړي او دغه ځان سره ووایي کاش چې زه مړ شوی و ما ته مرګ ښه و خو داسې کوم عیب خلقو ښکاره کړی دی دغه زما وله پات شوی. کور کې ناست وي کور نه بهر نه راوځي. ولې نه راوځي؟ لکه څه ما چې یو عیب موجود و هغه ټولو خلقو ته ظاهر شوی. نو د دې تشبیه مرګ سره ورکړه چې وا ښخې شوي ژوندۍ ښځه وړکې هغه قبر کې وي ژوندۍ وي هغه ته لګی شي مرګ نه بچ کړي هغه ترې وباسي څومره ثواب درته ملویږي. دغه شان عزتمندو مسلمانانو که چېرې تا د یو مسلمان عیب پټ کړو نو دومره ثواب درته ملاو شو ګویا ته دغه تا مرګ نه بچ کړو. الله اکبر. عزتمندو مسلمانانو موږ په معاشرې کې ښه ژوند تېرول غواړو نو دغه حق دی چې موږ به د نورو خلکو څه شی کوو دغه به هغه پرده پوشي به راولو عیبونه به ونه پټوو. د مخکې زمانې کې یو عظیم بزرګ یو غټ عالم تېر شوی دی نام یې دی حاتم اعصم رحمت الله علیه. اعصم دا ویلی شي چې په غږونو باندې کوڼ دي او دی هم ځان صرف یوې ښځې دپاره پرده پوشي په خاطر باندې د ځان کوڼ کړی و. کوڼ نه و غږونه بلکل صحیح سلامت وو خو یو ښځې پرده پوشي دپاره دغه ځان یې کښې کړی و کوڼ کړی و. واقعه دا هغه دی. دغه لوی عالم په خپلې کلی کې قوم کې علاقه کې یوه چرچا وه ډېر مشهور عالم و. هر یو کس به ورته راتلو تپوسونه یې به ونه کولو مسلو. دې کې یوه ښځه ورته راغله. ښځه چې کله ورته راغله ورته کېناسته انسان خو ډېر عاجزه دی انسان ډېر کمزوری دی. نو دې ښځې نه یو قسم اواز ووتو هوا ورنه خارجه شوه. نو دغه ډېره زیاته وشرمېده او ډېره زیاته شرمندګۍ ورته راغله. چې کوم بزرګ عالم هغه خو واورېدو نو مسلې تپوس یې کولو نو د دې بزرګ د دې شرمندګۍ چې دغه شرمندګۍ نه دغه ښځه باد شي دې بزرګ ښځې ته وویلو چې زه په غږونو باندې کوڼ یم ته لږه تیز د خپله مسله لږه تیز اوچت اواز سره ووایه چې زه ورباندې پوه شم زه په غږونو باندې کوڼ یم. تا ما ته خپله مسله وویله خو دغه ډېر
آرام اواز سره ووایا او چت اواز سره ووایا ښځه کې خوشاله شوه چې شکر ده د کوم اواز باندې ووتو دغه د دې عالم واو نري یا کله دغه ښځه لاړه نو د ټول عمر څومره پرې هم چې دغه ښځه ژوندۍ وه دغه حاتم اصم رحمت الله علیه دی به خلقو ته ویلو چې زه په غوږونو باندې کوم د دې وجه نه چې ښځې ته پته ونه لګېږي چې دغه کوم عالم و دغه کوڼ نه و او دا به بیا شرمنده شي شرم به ورته بیا محسوس شي نو څومره پرې هم چې دغه ښځه ژوندۍ وه څومره پرې د دې عالم ځان کوڼ کړی کوڼ نه و خو ځان یې څه کړی و کوڼ کړی بیا چې کله دغه ښځه وفات شوه هغه نه بعد بیا د دې خلکو ته ویل چې کوڼ نه وم او هسې ما ځان څه کړی و کوڼ کړی عزتمند مسلمانانو تاسو وګورئ نن سبا کې موږ نه یو قسم د شرم والا یو قسم حرکت وشي نو موږ هغه انسان څومره بیا شرموو که خو دغه دی چې ته ورباندې پرده پوشي راولې ځان ورباندې خاموش کړي چې هغه کس ته پته ونه لګېږي چېرې دغه کس زمانه څه شو خبر شو یا بل عیب ورکړي تاسو عالم ته ولیدئ څومره ځان په تکلیف باندې واړولو د خپل غوږونه یې چې کړي دغه یې کڼه کړي ولې د ښځې ته تکلیف میلاو نه شي دې ته دا خبره معلومه نه شي چې دغه کوڼ نه دی او زما کوم اواز معنا وتلی دی د دې متعلق دغه معنا خبره نه شي عزتمند مسلمانانو خلاصه دا غره وته په معاشره کې زموږ ژوند ښه ژوند تېروو نو هغه یو دا حق هم دی د بل مسلمان موږ به عیب پټوو بل مسلمان باندې موږ پرده پوشي راوړو دې کې یوه دا خبره هم ووته که څوک یو ظالم انسان دی دوکهباز دی دوکې ورکوونکی دی معاملاتو کې خلقو ته دوکې ورکوي دغه هم یو عیب دی خو د دې عیب ښکاره کول دغه څه شي دغه جایز لکه چې دغه بل مسلمان ته تکلیف رسوي او ته یې خبر کې خبردار دغه کس دوکهباز دی دا هم یو عیب شو خو د دې ښکاره کول شرعي جواز ورکړی دی شریعت دا به ښکاره کوي لکه چې دې کې بل مسلمان ته چې تکلیف راشي دغه دوکهباز دی یا بله یوه ګناه ورکې موجوده دی فسق بدعات ورکې موجود دي شراب نوشي کوي ظلم کوي ظالم دی نورو خلکو ته پته نه دی ته وخت نه ښې طریقې سره نورو مسلمانانو ته خبردار د دې کس نه تاسو ځان وساتئ داسې قسم ګناه وي بیا ښکاره کولی شي دې نه علاوه مونږ انسان عاجز دی هر قسم حرکات ورنه کېدلی شي هر قسم حرکات ورنه کېدلی شي دې د وجې نه موږ به د دې مسلمان پرده پوشي وکړو مسلمان باندې به څه راولو پرده به راولو دا خو یو دوه حقوق دویم حق دا هغه دی د مظلوم مسلمان مدد کول زموږ په معاشرې کې ښه ژوند تېروو د مظلوم مسلمان مدد به مونږ کوو د مظلوم مسلمان مدد کولو هم ډېر زیات فضیلت عزتمند مسلمانانو راغلي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي انصر اخاک ظالما او مظلوما انس رضی الله تعالی عنه روایت دی نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایلي تاسو ظالم سره هم مدد وکړئ او مظلوم سره هم مدد وکړئ صحابه کرامو تپوس وکړو یا رسول الله مظلوم سره خو مدد کول بالکل واضح دي خو د ظالم سره به موږ څنګه مدد کوو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایلو ظالم سره مدد کول دا غدي مغله سنت ولې دا ظالم سره مدد کول دي ته له سنت ونیسي ته وایي
وظلم نور مدد ما کوه نور ظلم ما کوه. دی مثال دته دی دو فریقین دی په خپل منځ کې جګړه دی. یو فریق ډیر زیات مضبوط دی او بل فریق ډیر زیات کمزور دی. تاسو په کار دی ته دوه سره او دوه فریقین ته مدد وکړي. اس کوم ظالم فریق ته غته منع کی سیر ته کی دغه تاسو ظالم سره مدد وکړي او مظلوم سره مدد دغه دې ته مظلوم سره امداد وکړي. مظلوم مکمل سیر ته کړي مزید د ظلم نتیجه شي دغه بچ. دغه شان عزتمند مسلمانانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې هم یو فریاد رسی یو مظلوم سره مدد وکړو دته به الله جل جلاله تریت تر هغه بخششونه بورته ولي چې تریت تر بخششونه بورته ولي درې او یا بخششونه بدیل پر ولي. یو بخشش دومره دی یو بخشش په ذریعه سره د دنیا د ټولو کارونو اصلاح کیږي او دعا او یا بخششونه چې کوم دي دې په ذریعه سره به قیامت پر ورځ باندې الله جل جلاله به دې ته شی وکړي. قیامت کې به دې انسان ته به ډېر لوی درجات به دې په ذریعه سره وي. دومره زیات اجرونه هغه راغلي دي. عزتمند مسلمانانو دغه شان یوه مختصره غني واقعه دي کتابونو یوه واقعه راغستې ده. دغه شان بعض کتابونو کې لیکلي دي چې نبي علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته هم دغه واقعه چې کړي دي بیان کړي دي. عمر بن شرحبیل رحمت الله علیه فرمایي چې دی یو نیک انسان و هغه وفات شو. کله چې وفات شو نو فرشتي ورته قبر کې حاضر شوي. فرشتو ورته وفرمایلو چې موږ ته الله جل جلاله لا طرفه سل کوړی ته موږ عذاب درکوو سل کوړی. هغه کس ورته وویل ما خو ډېر زیات عبادات کړي دي روژې دا ما کثرت سره نیولې دي المنځونه هم ما کړي دي نو د دې په ذریعې سره تاسو ما ته عذاب کې تخفیف راولئ. ډېرې هغه زورنې ورته وکړې نو دې کې لس ورته کمې شوې سلونه لس ورته کمې شوې تر دې پورې کمېدې صرف یوه پاتې شوه. بس سوال زرۍ ورته کولې صرف یوه کوړه پاتې شوه. فرشتو ورته وویلو چې د یوې کوړې په ذریعې څه زموږ تکلیف درکړو دغه یوه کوړه موږ درکوو. دغه کوړه ورته ورکړه. دې کوړې سره د ټول قبر باندې اور ولګېد. دومره سخترینه کوړه وه او دغه انسان بې هوشه شو. بیا چې کله دغه هوش کې راغلو د دې کس ویلو فرشتو ته دغه کوړه تاسو ما ته ولې راکړه؟ نو فرشتو ورته ویلو دا مونږ ځکه درکړه چې یو موقع کې ته لمونځ د کولو لمونځ د وکړو هغه نه بعد بیا بله لمونځ وخت راغلو بله لمونځ د کولو اوداس دې ونه کړو بیا اودسه وي. دغه شان ستا په مخ کې یو مظلوم سره ظلم کېدو خو تا ورته څه ونه وي. مظلوم سره ظلم کېدو تا ورته څه ونه ویلي ته په جنې باندې المزه باندې ودرېدې اما هغه سزا تا ته نن میلاو شوه. عزتمند مسلمانانو دا خو صرف دې سزا وه چې یو مظلوم مسلمان مدد نه کړو. بیا که څوک ظالم انسان ظلم کوي هغه به بیا څومره بیا سزا. عشان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې هم تاسو داسې ځای کې تاسو مه ودرېږئ چې کوم ځای کې یو مظلوم سره ظلم کېږي ځکه چې په دې ځای کې الله جل جلاله لعنت ورېږي. چې کوم څومره هم خلک دي دوی ورته سترګې غړوي او مظلوم سره ظلم کېږي په دې ځای باندې د ټولو خلکو باندې لعنت ورېږي. اے زما صحابه کرامو تاسو په دې ځای کې مه ودرېږئ او د مظلوم مدد کوئ.
د وجنه زکون مسلمانانو دا هم دریم حقوق دا غدي مسلمان اجتماعي ژوند څه ترېږي هغه به دا وي چې د خپل منځ کې کچېرې یو مسلمان باندې ظلم کېږي نو ته به ورسره ډډ کر به ورته ورسره ویدارې هغه ظلم به هغه ظالم انسان به ظلم نه چې کوي منع کوي او مظلوم مدد به کوي نو دغه وخت هم پوره شو درې حقوق مو درته بیان کړو اول دا غدي تاسو به په خپل منځ کې ورورولۍ ژوند تېروئ په تفصیل مو درته وکړو دویم حقوق دا غدي یو مسلمان به بل مسلمان پرداپوشي کوي عیبونه به چا کې څه هم عیب وي هغه عیب به چې کوي بیا پته دریم حق دا غدي دغه مظلوم مسلمان چې کولو مدد کول نور حقوق هم دي ان شاء الله ابل جمعې کې بیا به ابل دا غدي اخري کې دغه یو اعلان کوم زما عزتمند مسلمانانو لکه څرنګه چې تاسو ته پته دی چې دغه جماعت کې هر کال یو تقسیمی انعامات پروګرام هم انعقاد کیږي دغه شان چې څومره هم علما کرام دي هغه بیا راځي هغه بیا تاسو ته شي کوي تقریر دي خبره بنی یاد اوسئ عزتمند مسلمانانو دا څومره هم اجتماعات کیږي دغه پروګرامات کیږي دغه کړي چې د خپل ځان په نه کوي چې د خپل ځان غزان مشهور کی شهرت لپاره کوي بلکې دغه چا لپاره کوي دغه تاسو لپاره کوي دغه محلي کې حسن راشي دغه محلي کې انقلاب راشي د دې محلي تعریف وشي هر جماعت کې داسې قسم انعقاد د پروګرامونو نه کیږي بلکې بعض جماعتونو کې کیږي بعض جماعتونو کې دغه جماعت هم دي دغه چا لپاره کوي دغه تاسو لپاره کوي دغه محلي تعریف وشي د دې